سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه د قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه موریدو. پیری موریدی خلکو په بل طرف باندې واړوله. پیریانو والا ته هم پیر وایي، تعویذونو والا ته هم پیر وایي. هسې دا ملګري یو بل سره خاندي نو هم پیر وایي. زمونږ د اکابرو د دارالعلوم دیوبند اکابرو که یو حضرت او یو عالم داسې نه د تیر شوی چې هغه د چا خپل زمانې د یو مرشد په لاسو کې لاس نه وي ایښی او د هغه په لاسو یې توبه نه ویستې. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځل تقریر کولو وکیلانو ته، نو یو وکیل پاسېدو نو هغه ورته وویل چې تو مکمل از کمالی کیستی، تو منور از جمالی کیستی. دا ته چې دومره ښکلی تقریر کوې نو د چا په کمال باندې داسې مکمل او د چا په جمال باندې داسې صاحب جمال. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته هم دا هغه په هغه شعر کې جواب ورکړو، من مکمل از کمالی حاجیم، من منور از جمالی حاجیم. زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په کمال باندې مکمل یم او زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په جمال باندې داسې ښکلی یم. نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې وفات شو نو یو صاحب آواز وکړو په تیز آواز باندې ټولې مجمع ته او ټولې جنازې والا خلکو ته چې دا حضرت د جنازې امام نه دی مقرر شوی چې څوک به جنازه کوي. البته د حضرت یو وصیت دی چې هغه دا چې د ما جنازه دی هغه څوک وکړي چې په هغه کې دا یو څلور خبرې موجود وي. یو د بلوغ نه وروسته د هغه نه ګناه کبیره نه وي شوی. دویم د هغه د مازدیګر د وخت داخلېدو او د مونځ نه مخکې څلور رکعته نفل دیني پاتې شوي او تهجد تینی پاتې شوي او پچا پردای زنانه باندې قصدن عمدن ارادتن ثانیا علما په پوهیږي نظر نه پریوته په دویم واره په قصد بلغ صاحب الترتیب فی الصلاة وی او صاحب ترتیب بالصلاة وی منځونو کې ترتیب برابر وي یعنی چې کله تی موس قضا کیږي نو الا بل مسکی چې هغه مخکنی تی وکړي که د سهار ماسپښین موس تی پاتې شوی وي نو د مازدیګر نه وړاندې هغه وکړي نو الا بیا ورپسې د مازدیګر هغه کوي چې ترتیب کې تنه یو موز نه وي قضا شوی او بې ترتیبه شوی نه چې دا صفات پکې وي هغه زما جنازه وکړي. لوی خلک پکې موجود خو ټولو دا جرأت نشو کولی په دې کې یو خبره به داسې وه چې کیدی شي چېرې دا خو بده خبره زمانه به شوي د حضرت د وصیت مطابق به نه یم ولې مخکې شم. ټوله مجمع ډېر وخت په دې انتظار کې ده چې درېږي به څوک مخکې کېږي به څوک دی جنازې ته څوک په خپله خو دا نه وایي چې زه به یم خو دې تماشه کې دي او په دې انتظار کې دي چې هغه به څوک د الله نیک بنده ولی الله وي چې هغه به دا جنازه کوي هغه کې به دا صفات موجود. ډېر وخت تېر شو اخیر کې یو صاحب را مخکې شو په سر ساده راچولی مخې تقریبا پټو او مخې راواړولو مجمع ته او چې مجمع وکتل نو هغه په هغه وخت کې د هندوستان بادشاه وقت سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه په خپله باندې دا یو فرمایل چې الله دې زما په حضرت او په مرشد باندې رحمتونه نازل کړي
هغه زما هغه راز چې صرف هغه ته پته وه، الله ته پته وه، هغه ته پته وه، هغه نن د خپلې جنازې دپاره ظاهر کړو. نو زه مجبوراً دا وام چې الحمدلله دا کمی خبرې حضرت وصیت کې ویلي دي دغه ټولې خبرې الحمدلله ما کې موجود دي. داسې بادشاهانو